أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات حج أشهر معلومات صوم میاشتې د شمیر دي یعنی شوال د وړوکي اختر میاش بیا ذی قعده د خالی میاشو او بیا د ذی الحجې 14 ورځې دا د حج ورځې دي مطلب دا چې په دې ورځو کې یو کس کو د حج اراده کوي احرام تړي نو په دې کې چې کوم دی احرام تړلی شي د شوال نه مخکې د دریو امامانو په نسبت باندې کو د شوال د میاشتې نه مخکې چې کوم دی احرام وتړو نو حج یې اړو کېږي نه او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې حج اوشخو مکروه دی یعنی ناخوښه دی مکروه مطلب ناخوښه دی نو د دې وجه الله فرمایي چې الحج اشهر معلومات حج سو میاشتې د شمیر دي یعنی د شمیر یو سو میاشتې دي د حج چې هغه چې کوم دی شوال ذی قعده او ذی الحجې 14 ورځې فمن فرض پس ها څوک چې لازم کی په ځان باندې فیهن په دې میاشتو کې الحج حج یعنی څنګه لازم کی احرام وتړي چې احرام وتړي نو د باندې حج لازم شو د حج نیت وکړو نو چې کله حج په خپل ځان باندې لازم کو نو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج نو بیا بدن نه بده رفث کی دا راتلونکي سيزونه ټول په د باندې حرام شو رفث په حرام شو او فسوق د فسق جمع د مونږ ویلو دي ته مطلقه ګناه دي مراد کېدلی شي او کم ممنوعات احرام چې دي چې په عام حالاتو کې هغه سيزونه جایز دي خو په حالت ته احرام کې هغه ناجایز دي نو هغه مراد کېدلی شي چې هغه ښکار دی او چې کوم دی جما د خپل بیبي سره یا د جما خبرې دي او ښکار دی نو نه به ښکار کوي نه به جما کوي او نه به د ښکاری د چې کوم دی ښکار کوي د رنګ خوشبو به هم نه لګي او دغه رنګې ګنډلې کپړه به هم نارینه نه اغوندي او مخ او سر دا به هم نارینه نه پټي او امام ابو حنیفه رحمه الله او امام مالک رحمه الله فرمایي چې زنانه به هم په مخ باندې کپړه نه راځي البته اوس تاسو ولرز او چې بغیر د پر ټوپۍ راوتی ټوپۍ د پاسه چې کوم دی یا اوس نو نوی سیستم راوتی هو په هاو د لیکلي چې ټوپۍ د پاسه په کپړه ورواچي زنانه چت ولا ټوپۍ به وګوري او کپړه پورې وګنډي د مخ پرده به عمر راځي په مخ باندې به کپړه هم نه راځي نو دا حلال سيزونه دي خو په حالت ته احرام کې دا چې کوم دی حرام دي نو ولا فسوق ولا جدال او جدال جنگ جګړه به مونږ کې په الحج په حالت ته حج کې وما تفعلوا او هغه چې تاسو یې کوئ من خیر د نیکین يعلمه الله نو پوهه دی الله پاک باغې باندې دغه طرف خبرداري دي چې صرف حج کول صرف دغه په حالت احرام کې صرف د ممنوعات احرام نه بچ کېدل مقصود نه دي بلکې نیکی به هم کوي ذکر به د الله پاک کوي او نیکی طرف ته وړاندې کیږي یعنی صرف دغه سيزونو نه بچ کېدل مقصود نه دي دغه نه بچ کېږي خو د دې سره سره به نور نیکی هم کوي ذکر به کوي د الله پاک قرآن تلاوت به کوي دعاګانې به غواړي